زه هغه ګیټ ګورم چې دا اوبه هغې باندې ټولې راځي هغه بار دا هغه غټ دې باندې را روانې دي دا به بند دي کړو نه کولاوه نه کولاوه ملګرو السلام علیکم. او په ویډیو کې خو به جو تاسو دا سیلاب لیدلی حد نه زیات باران وشو حد نه زیات او زمونږ کور چونکې پټو پټو کې دی نو د پټو ځینې اوبه لږې غوندې اوبه زمونږ کور ته بیا د ګیټ باندې راننوځي ځکه یې ګیټ کافي اوچت دی 1 فوټ د پټو نه زمونږ کور اوچت دی خو دومره زیات سیلاب زمونږ کور باندې رامخې ته را روان دی چې دا صورتحال دی چې تاسو وینئ حد نه زیات باران دا اوبه به داسې ځي خوړونه به ډکېږي دا دې غاړه دا باغ دی دا ټول د اوبو نه ډک شوی دا ګورئ زه اوبو کې تقریبا د 1 فوټه پورې ښخ یم او اوس دې غاړه دا ټول دیوالونه دي د دې د وتلو څه ذریعه شته نه نو حیران او پریشان یو چې اوس وکړو څه خو به هر حال ما ته ښکارېږي چې په میدان کې هم میدان او جندول کې دا جندول دی سپیشلی نو ډېر د حد نه سیوا باران وشو دا تاسو ته ښکارېږي سیلاب اثرات دا اوس دې ځای پورې دا پټی چې کوم دی نو راډک شو دا یو ډېر لوی تالاب دی چې یو 100 ټینکر یا 200 ټینکر ول راشي نو دا ځای نشي راډکولی خو دې د سیلاب اوبو دې ګیټ پورې راډک کوس به په دې باندې دا اوبه د دې ځای نه وځي خو به هر حال یوازې دا نه چې دلته بهر هم دغه صورتحال دی او دا چې څوک کال کوي لکه کال مه کوه دا بهر هم دا پټی د اوبو نه ډک داسې تیاره ده ښکارېږي تاسو ته نه به هر حال دا صورتحال دی دې غاړه دا چې اوبه کور ته په کومه لار نه وځي نو زه تاسو ته ښیم دا چې لږ غوندې هغه ده خو چې څومره زیاتې اوبه په دې ځایونو کې د دې باران له وجې راجمع شوي څه دې وکړل څه دې وکړل زیات تر هغه روانې دي الله تعالی دې رحم وکړي اوس دا ډېر شدید ترین باران او سیلاب نو یقینا هغه خلک چې هغه د خوړونو غاړې ته دي نو د جندول کې ډېر شدید باران وشو دا اوبه به لاندې درځي نو تاسو خپل احتیاطي تدابیر چې کوم دي نو هغه ورته ونیسئ داسې څوک پېژنئ چې هغه خزانه کې د خوړ په غاړه کور دی یا دارنګې د جندول اوبه چې په هغوی ورځي نو هغې ته ووایي چې ښه غټ سیلاب در روان دی خوب یې پاسوئ ورته کال وکړئ چې که څوک د خوړونو غاړې ته دي هغه خلک یا د چا په کور دغه رنګ سیلابونه ورځي نو چې مخکې نه خپل هغه ونیسئ ځکه چې دا اوبه دا ګورئ زه 1 فوټ دې اوبو کې ښخ یم هغه چې کومه لاره ده د هغې دا پته نه لګي چې لاره څه شوه
دا ګورئ دا زمونږ د بیټک یو در ګیټ چې دې ته اوبه دومره پاسه راختلي دي 1 فوټ قابو دا اوبو کې پناه شوی دی او دغه کور ته چې کومې اوبه روانې دي نو دا په دې ورکوټي ګیټ دننه کېږي ډېر لږې اوبه دلته دننه کېږي خو هغه سیلاب تاسو ولیدو چې د هغې نه څومره لوی سیلاب بیا جوړ شو لکه خیال کوه ماران پکې نه بل ورځې مار لیونی کړی سیلاب کې مار را روان و چا ورله لار نه ورکوله په کمرو به یې ویشتو نو داسې نه چې هغه زور زموږ نه وباسي بانجم نه کي او ټوله پلو همدا را روانه ده دا ګورئ راشه کولاو کزه چې دا اوبه ټولې وځي کولاو کزه نو مجبورانه مو ته اوس لار کولاو کړله چې کور ته نه وځي د کور نه بیا بهر وځي بله لارې نه کېږي دا بله ورته کولاو نو بس الله تعالی دې خیر وکړي دغه صورتحال دی خو زه به هر حال د وخت نه مونږ څه نه څه دې دپاره سوچ کړی چې که اوبه راوځي یا ډېرې اوبه راځي نو په کومه لار به ځي نو زمونږ کور ورته بایپاس دی چې کور ته به دننه ځي او د کور نه به واپس وځي دا د کور نه اوبه بهر را روانې دي نو بس چې د چا کورونه داسې دي چې هغه د ولو غاړې ته دي نالۍ دا د سیلاب نالۍ پې ورځي نو هغه خلک راویښ کوي هسې نه چې ځانه خبرېږي او دیوالونه ورله غورځولي یا د خوړونو غاړې ته وي نو کافي
یوه ګنټه یا سپاسه ګنټه داسې باران وشو چېرته ویلی نه شم. نو ډېر زیات به اوبه خوړونو کې جمع کېږي، نو چې چا کورونه خوړونو غاړې ته نو هغوی ته هم وینا وکړئ. زما مقصد هم دا و چې تاسو ته وښایو چې د دې ځای نه دومره زیاته اوبه در روانه ده. نو لحاظه که د یو کس د مخکې نه خبر شي احتیاط وکړي نو هم زمونږ دپاره هم ستاسو دپاره به ډېره لویه خبره وي. او که خبر نشي او په اوږدو کې پاتې شي او سار خبرېږي او نقصان ورته شوی دیوالونه ورله غورځولي یا جاني نقصان وشي نو بیا به مونږ هم خفه یو، تاسو به هم خفه یې. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. خو به هر حال د چا کورونه داسې وي چې دا د سیلاب اوبه پرې ورځي، خوړګۍ نالۍ خوړونه، نو هغوی ته د مخکې نه وینا وکړئ چې تابعه ونیسئ. یو لوی سیلاب درغلو. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه. بس اوس به زه دې اوبو ته لارې کولاوې کړم چې دا د کوره وځي، ځکه چې تالاب ته جوړ شو او بس اوس به ورته لارې کولاوو چې د کور نه واپس وځي. دلته خو را جمع شوې. نو شکریه ستاسو د ټولو.